أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سورة الاعراف منگا شروع کرے ہو. دی سورت کی بنیادی طور باندې درې مسئلے ذکر کې دي. یو مسئلہ تسلی برای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې واقعه د موسی علیه السلام ذکر کولا او د بنی اسرائیل قباطنی ذکر کولی. داوی یو بد صفت داو چې هغه چې مونږه معاف کړی شو لہذا کوم څه ګناه کوو نو په دې باندې به مونږ نه ولې کیږو. د دې یو جواب ذکر کړو علن یؤخذ علیهم میثاق الكتاب ای دین د الله په کتاب کې دا لوځه غستل شوی چې تاسو مغفور یې تاسو معاف کړی شوی. زم ردی ذکر کو و اذ نتقنا الجبل فوقهم چې تاسو یې مونږ معاف کړی شوی نو تاسو معاف کړی شوی نو دې تاسو باندې کوئی تور غر ولی را پاسه کېدو ځکه چې تاسو ګناهګار وای نو د دې وجنه تاسو باندې کوئی تور غر را پاسه شوی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ لدې ځنه دریم رد ذکر کړي تاسو موږ معاف کړی شو نو که تاسو معاف شوی نو تاسو نه ولې عهد الک اغستل کېدو. عهد الک څه ویلې شي دې مبارک یو قول د جمهور مفسرین دا دی چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کو او دې الله رب العزت د آدم علیه السلام د شانه داغه تمام اولاد الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې چې څومره اولاد راځي دا د هغه د شان راو باسل د نرو میګو په شکل کې اور الله رب العزت دا غینا سوال دا کو الست بربکم آیا زستا سربهم کنیما قالوا بلا ولنو انت ربنا تزمون غربي ټول دا وعده کړو چې الله تعالی تزمون غربي دې ته ویل شي عهد الک یو ټول په ازل کې دا وعده کړی دا چې الله تعالی تزمون غربي تزمون مربي نو الله تاسو نه وعده اغستل دا په دې باندې دلیل دی چې تاسو معاف کړی شوی نه چې هر قسم کار کوي شرک کوي که بدعت کوي که نور غلط اعمال کوي نو کوي نه الله وعده دې لپاره اغستی وا چې تاسو به صرف بندګي د الله کوي د الله تعالی خبر ومنئ او د دې وعده دو تازه کولو د پاره الله رب العزت انبیاء علیهم السلام را لېږل او کتابونه به را لېږل چې لاړ شي ای زما پیغمبرانو دې قوم ته خپل مسله بیان کړي هغه عهد ورته یاد کړي کوم عهد چې دې په ازل کې اغوستلی و. نو وإذ أخذ ربك من بني آدم دې واقعي طرف ته اشاره ده. وإذ أخذ ربك یا استغوا اخذ چې واغست ربك ربستا من بني آدم دا اولاد آدم علیہ السلام نگا من ظهورهم دشاگانو داوینا ذریتم اولاد دوی بعض حضرات مانا کرلا اذ اخذ ربک پمانا دو ربک دا جستا رب اباسل من بنی آدم بنی آدم من ظهورهم دا بدل ما قبلنا یعنی سو کراو باسل من ظهورهم ذریتهم اولاد آدم علیہ السلام داوی د شان راو باسل او دې گواټ لل پدې خبر باندې الست بربکم ایذ استاسو ربم کنیما بعض رد سیمالتی خو باکه وإذ اخذ ربک ارکل چواغست ربستا من بنی آدم آدم علیہ السلام دا اولادنا یعنی من ظهورهم داوی د شاگانو نذریت مولاد دوی اولاد د آدم علیہ السلام د شان راو باسلو او دا غین بعد واشهدهم گواہی کرا ویلرا علی انفسهم فزانو د دوی باندې گواہی د دې خبري وا الست بربکم ایذ استاسو رب نیما قالوا او ورته ټولو
بلا ولنا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه زين کی سوال درازی کہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام اولاد چلا پیدا شوی نو اللہ تعالی ښکارا کړو دا د سوجنا گواہی دی واغستا شهدنا دی زنا جواب د دې ذکر کوي چې دا میتی زکه واغستا د سينو چې پرد د قیامت دی دا وای چې مونږ به خبرو مونږ ته پته نه وای الله تعالی نو ماته دا وادم واغستا د دې واده تازه کولو د پاره می پیغمبران کتابونو راو لېګلو شهیدنا مونږ دا گواہی وکړه ان تقولوا يوم القيامه د دې لپاره چې اونوي تاسو پر د قیامت الله تقولوا سونوي إنا كنا عن هذا غافلين یقین مون خود دینا بے خبرو مون تا خو پتن لپسوک دے زکمی دا وعد واغست تاسونا دویما وجہ او تقولو یا اولوی تاسو انما اشرک باؤنا من قبل یقینا شرک کرو زمون مشرانو پخوا وكنا ذرية من خزامن اولاد من بعدهم رفت ددوینا زمون مشرانو دا کار کړو مونږ هم زکه دا شرکیات کړیو مونږ ته خو کتاب نو راغله مونږ ته خو پیغمبر نو راغله چې مونږ ته هغه لوز یاد کړو اب ته هلکنا آیا لاکې تم لرا بما فعل المبطلون پاس باندې چې کار کړل باطل پرستو زمونږه مو خو ګناهګار نه یو ځکه مو خپل مشرانو په نقش قدم روانو نو الله د دې وجنا پیغمبران علیهم الصلاۃ والتسلیمات او کتابونه الله را لېږل د دې لوز د تازه کولو لپاره وکذالک نفصل الآیات دارنګي بیانو مونږ په وضاحت سره دلایل ولعلهم يرجعون د دې لپاره چې واپس شي حق طرف ته گناہونا پریت دی حق طرف تا رجوع کی واللہ زیم رد پدی باندی ذکر کو کہ تاسی منگ ماف کریشویو تاسی ندا عہد ولی اغسطو چی تاسو رب سوک تینو تاسو طولی ویلیو کہ انتا ربنا تزمون گردی نوست ولی تاسو انکار کوئی تا غزاد دا ربوبیتنا تا غزاد دا فرمان بردارینا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ یا چاگا وقت کلچی واغست رفتا من بنی آدم آدم علیہ السلام دا اولادنا من زوریم یعنی شاگانو داوی نظریتم اولاد داوی واشدم گوائی کڑاوی لڑالان فسیم فزانو دبی باندیم داد قوالت سوی ربکم نیزستا سرب نیمام خالوی ورطاغ طولو بلاولنا شهدنا ان تقولوا من دا گوايو کلاجه پارا چون ہوئے تاسو یوم القیامہ فرد قیامت انا كنا عن هذا غافلين یقینا منگا ددینا بے خبرو او تقولوا یا دعونا انما شرکا باؤنا من قبلو یقینا شرک کرو زمون مشرانو مخی یعنی پخوا وكنا ذریتا من اولادو من بعد مرست ددینا اب تهلکنا ہلاکی تم ذرا بما پاس باندې فعل المبطلون چکار کرو باطل پرستو زمون